نو چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام د دغې علاقې چې کوم بادشاه و هغه ته د دین اسلام د پاره د دعوت ورکولو د پاره خپل سفیر ته خط ورکړو چې دا هغه ته ورسوه. نو د دغې علاقې د بادشاه چې کوم ګورنر و د هغه نوم شرجیل و. دې شرجیل دغه سفیر شهید کو. السفیر نوم حارث بن عمر رضی الله تعالی عنہ. نبی رسول الله دله خط ورکړو چې دا ته ووسه. نو د حارث بن عمر رضی الله تعالی عنہ شهید کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې باندې ډیر زیات خفه شو چې یاره د سفیر ته خو تر ننه پورې چا څه ویلي نه دي. د دې نه بعد خو به د سفیرانو دا ژوند هم په خطره کې شي، خلک به یو بل ته دعوت هم نشي ورکولی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو د 3000 کسانو جماعت تیار کو. ویلال شي دغه علاقې ته او د موتا په طرف باندې روان کړو چې دا غزوه موتا په 8م کال د هجرت د نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې شوې ده. او غزوه موتا ورته ولې وی دا موتا دغلته کې په شام کې د یوې علاقې د یو ځای نوم و، مقام بلکا کې یو ځای و، هغې ته به یې موتا وي، نو ځکه ورته غزوه موتا ویلی شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہانو ته د دین اسلام دعوت ورکول شروع کړو. خطونه به سفیرانو له ورکول، یو یو بادشاہ ته به د دین اسلام دعوت ورکو. نو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دغې علاقې چې کوم بادشاه و هغه ته د دین اسلام د پاره د دعوت ورکولو د پاره خپل سفیر ته خط ورکړو چې دا هغه ته ورسوه. نو د دغې علاقې د بادشاه چې کوم ګورنر و د هغه نوم شرجیل و. دې شرجیل دغه سفیر شهید کو. السفیر نوم حارث بن عمر رضی الله تعالی عنہ. نبی رسول الله دله خط ورکړو چې دا ته ووسه. نو د حارث بن عمر رضی الله تعالی عنہ شهید کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې باندې ډیر زیات خفه شو چې یاره د سفیر ته خو تر ننه پورې چا څه ویلي نه دي. د دې نه بعد خو به د سفیرانو دا ژوند هم په خطره کې شي، خلک به یو بل ته دعوت هم نشي ورکولی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو د 3000 کسانو جماعت تیار کو. ویلال شي دغه علاقې ته او د موتا په طرف باندې روان کړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د 3000 کسانو امیر زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ مقرر کو. او بیا یې وفرمایل کو زید چرته شهید شو نو بیا به جعفر بن ابي طالب د دې لښکر امیر وي، او کو چرته جعفر هم شهید شو نو بیا به عبد الله ابن رواحه د دې لښکر امیر وي. دې وجه دې غزا ته غزوه جيش الامراء هم ویل شي. غزوه جيش الامراء ځکه په دې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 امیران مقرر کړي وي. اول به زید بن حارثه امیری، کو دې شهید شو دنه ورستو به جعفر امیر وي، کو دې شهید شو دنه به ورستو عبد الله ابن رواحه امیر وي، کو دې شهید شو بیا د مسلمانان په خپل خوخه ځان له امیر مقرر کړي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې سره روان شو او سپینه جانډه راواغسته او زید بن حارثه له ورکړه، وی دا جانډه بستا سره دا ستاسو جانډه ده، دا سپینه جانډه ده ځان سره واخلئ، دا د امن جانډه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ویلم به هغه علاقې ته او هغه ځای ته ورشه په کم ځای کې چې زمونږ صحابي شهید کړي، زمونږ سفیر شهید کړي دی. حارث ابن عمر رضی الله تعالی چې کم ځای کې شهید کړي هغه کې ځای ته ویلم به لاړ شي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل وی اول بدی خلق له د اسلام دعوت ورکړي. اول ورته جنگ سره مکوئ،
ووایه ورته مونږ راغلي یو مونږ تاسو له د اسلام دعوت درکو تاسو زمونږ صحابي شهید کړی خو مونږ درته بیا م وایو مسلمانان شئ کو اسلام یې راوړو فبها اس ورته م وایئ او کو اسلام یې را نه وړو بیا د الله نه امداد غواړئ جهاد شروع کوئ بیا ورسره جهاد شروع کوئ او نبی علیہ السلام د دې صحابه کرامو سره په خپل روان دی د سنیة الوداع مقامه پورې ورسېدو د دې لښکر سره په خپل روان دی هلته چې ورسېدل صحابه کرامو ته وویل ویل لږ ایثار شئ زه یو څو خبرې کول غواړم نبی علیه الصلاة والسلام پاڅېدو خطبه یې وویلله او بیان یې شروع کړو وی زه تاسو ته هم چې د الله نه ویریږئ زه غزاله زه خو ګوره تقوا فرې نه دی فرېزګاري فرې نه دی د الله نه یره کوئ او د خپلو ملګرو خیال ساتئ د خپل ملګري خبرګیري اخلئ او د الله په لاره کې جهاد کوئ ګورئ د بلې خبرې دپاره نه جهاد لزی خو صرف نیت په د اعلا کلمت الله وي چې د الله کلمه اوچته شي او نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی خیانت او دوکه به نه کوئ او بیا ورته نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی واړو ماشومان ښځې او بوډاګان دا به نه قتلوئ د درې قسم خلکو ته به څه نه وایئ بچو ته به څه نه وایئ زنانو ته به څه نه وایئ او بوډاګانو ته به څه نه وایئ او نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرام رخصت کړه د هغې ځای نه ویل ځئ تاسو غزاله چې کله غزاله روانېدل عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی په جړا شو په جړا شو خلک حیرانه شو چې دی ولې جاړي دی ولې جاړي عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی فرمایل وی اما والله ما بی حب الدنیا قسم په الله زما د دنیا سره مینه نشته چې زه د دنیا د مینې د وجې نه جاړم تاسو به چې عبدالله ابن رواحه چېرته په دنیا پسې جاړي جنګ له روان دی نه زه په دنیا پسې نه جاړم خو ما د نبي علیه الصلاة والسلام نه د آیت مبارکه اورېدلی دی چې وان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه چې جهنم باندې به هر انسان تیریږي هر انسان به په جهنم تیریږي خو مسلمانان به پې پارځي تیر به شي جنت ته به ورشي کفار به پکې پاتې شي ما ته پته نشته دی چې جهنم ته ور داخل شم نه چې وځم به تې بیا څنګه په جهنم مې لاره ده جنت ته به ځم خو نه پوهېږم چې جهنم ته داخل شم چې وځم به تې بیا څنګه په دې خبره باندې جاړم نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو نه رخصت شو او عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه روان شو او صحابه کرامو سره روان دي عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه ورته اشعار وایي خلکو ورته وی کنه عبدالله ابن رواحه الله دې په خیر او په عافیت باندې واپس راولنو الله دې روغ جوړ راوله عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی اشعار شروع کړو وی تاسو ما ته وایئ چې الله دې روغ جوړ راوله او زه د الله نه دعا کوم چې الله ما ته مغفرت نصیب کا او الله په دې جنگ کې په ما داسې زخم ولګو چې هغه زګونه کوي زګونه کوي دا کم ځای نه چې ډېره وینه بهیږي نه دا وینه داسې زګ وږي که نه وی زه خو د الله نه دا دعا غواړم چې الله ما له په دې جنگ کې داسې زخم راکړه چې دا وینه پې زګونه وکړي زګونه او الله ما هلته شهید کی زما د واپسۍ دعا تاسو مه کوئ بهرحال صحابه کرامو سره روان دي او عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه اشعار وی چې کله شرجیل ته پته ولګېدله چې د نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرام را روان دي دې علاقې ته نو د 1,00,000 فوج یې تیار کړو 1,00,000 یو طرف ته سودي 3,000 بل طرف ته سودي 1,00,000 فوج تیار کو د اسلحې نه ډک هرقل بادشاہ ته خبر ولېږو ما لږ نور فوج پکار دی نو 1,00,000 فوج ولا هغه راولېږو د دې طرف نه 3,000 صحابه کرام د هغې طرف نه 2,00,000 فوج هغه بالکل د اسلحې نه ډک دا مخې له راووتل چې صحابه کرام دغې ځای ته ورسېدل او فتح ورته ولګېده چې شرجیل زمونږ خلاف 2,00,000 فوج مخې ته ودرولی دی نو مشوره یې وکړه وی نبی علیه الصلاة والسلام ته خبر لیږو بیا به نبی علیه السلام فرمایي چې ما ته خو ولې نه وي خبر ورته لیږو چې د الله پاک پیغمبر موږ له خو 2,00,000 فوج مقابلې له راوتی دی او هغه هم د اسلحې نه ډک دی موږ صرف 3,000 کسان یو څه وکړو جهاد وکړو واپس شو واپس در شو کو جهاد وکړو عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل وی بالکل نبی علیه الصلاة والسلام ته موږ د دې خبر نه ورکړو
خبر نه ورکو وی ولي وی قسم په الله دا خو هغه شی ده چې د کوم شي تاسو انتظار کو دا خو هغه خبره ده تاسو به د شهادت تمنا نه غوښته نو شهادت خو مخې ته موجود دی که نه ولې مونږ په شاکی کو نبی علیہ السلام ته خبر لیگو نه بالکل نبی علیہ السلام ته خبر نه لیگو وی مونږ ته دوه خوشحالۍ به ضرور په دې دوه خوشحالو کې یوه میلاویږي په دوه خوشحالو کې مونږ ته یو خوشحالي ضرور ده یا به غازیان جوړ شو یا به شهیدان شو دو خوشحالی دی کنه یا به غازیان جوړیږو یا به شهیدان جوړیږو او موږ د دې دواړو تمنا کوو نو بیا نبی علیہ السلام ته سره خبر لیږو چې موږ جهاد وکړو کو نه کو ټول صحابه کرام بس خبره خو دغه ده کنه موږ شهادت د الله غواړو نو چې شهادت غواړو بیا جنگ ولې نه کو بیا جنگ ولې نه کو به هر حال 3000 لښکر دا مخامخ شو د 2 لاکو کسانو سره دا د اسلام زور په هغه زمانه کې 3000 کسان مخامخ شو د 2 لاکو کفارو سره او جنگ شروع شو جنډه د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ سره هغه شهید شو چې جنډه ته ورته ودا نو جعفر رضی الله تعالی عنہ جنډه ته لاس کو ډایرک جنډه جعفر رضی الله تعالی عنہ راوغسته او جعفر رضی الله تعالی د کفارو منځ ته ورو دانګل جنگ کوي جهاد کوي حتی در دې پورې چې اسی زخمی شو وی نور زما اس مخې ته نشي تللی د اس نه راکوش چې راکوشو نو توره راواغسته د اس ته خپې پیووالې خپې ورله کټ کړې د خپې ولې اس له کټ کولې خپې ورله ځکه کټ کولې زه خو اسې شهید کېږم خو چې دا اس مې د دوی په کار خو رانشي که نه اس په زمای د مسلمانانو اس پي او د کوپارو په لاس کې به ورشي نو د مسلمانانو خلاف به بیا جنگ شروع کی نو هغه اصل خپې والی چې د مسلمانانو خلاف نه استعمالیږي هغه له دا سوی کټ کړي او مخې ته وروتو او اشعار شروع کړو زه خو هغه جنت لراتلون کې چې د کم جنت ما تمنا کوله زه هغه جنت ډیر نږدې نه ما او جنگ شروع کو نو په کم لاس کې چې جنډه نیولې وکنه هغه لاس ولې کافر فتور وو نو زری په بل لاس کې جنډه ونی وزمکه ته پرې نه خودله زمکه ته جنډه پرې نه خودا نو بل کافر راغی دا بل لاس ولو چې ویلو نو دواړه لاسونو نه خو داسې صرف موټي پاتې شو کنه څنګه پاتې نو دا جنډه صرف پسینې پورې ډایرک دسی ونیوه منګولې کټ شوې جنډه ډایرک پسینې پورې ونیوه چې پسینې پورې و بل کافر په گزارو کو چې وای کو شهید کو عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی منډه کړه جنډه ته نه راواغسته چې جنډه ته نه راواغسته عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ جعفر رضی الله تعالی عنہ جو کنا نو حدیث مبارک کی راضی وې د لاش چې اوکته شو کنا نو لسکم سل زخمونه پیو او دا لسکم سل زخم چې د ټول پسینه خوړ دی په شای یو زخم هم نو د ټول د مخې طرف نه خوړ دی دا ټول زخمونه مخکې نه خوړلی وو عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ جنډې ته لاس کو او جنگ شروع کو چې څنګه روان شو کنه نو د تر زوی ولا ورغه داسې د هغه سره پوټې او د غوښې په لاس کې هغه تر زوی ولا ورکو وی امیر صاحب زمون محترم ډیره فاقه در باندې تیر شوی دا اوس مخکې کفارو ته ور روانې په دې اړو کې باندې لګه خلو و چې د ګیټې د تسلال شي چې لګ طاقت در تراشي نو عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ غنه دا وخت دا پټه داسې واغستو چې داسې څنګه خلې پکې خو داسې وای چوپو ډاری کې ورتاو کو ویخه زبر د غوخي پټه خورم دلته مسلمانانو باندې تکلیف شروع دی او زبر د غوخي پټه خورم هغه ورتاو کو مخې ته شو چې مخې ته شو گزار په کافرو کو دې زخمی کو عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ زخمی شو چې دې زخمی شو کنه نو دې لک خپنی ولې شو داسې لک انسان دی کنه لک تردد خوراشي کنه چې نو مخ کې اوس ورشم کو ورنشم دې لک خپنیول شو چې خپنیول شو نه د خپل نفس ته اول وي اے نفسا تما د جنت نو ورستو کای تما د جهاد نو ورستو کای نه ډایرک ورمخ کې شو او ورمخ کې شو عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ جنگ شروع کو حتی در دې پورې چې عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ شهید شو الته صحابي ورمنډ کلاغه ته جنډ راواغسته
چې هغه راواغسته هغه آواز وکړو وی ای مسلمانانو جنډه خو ما راغستې ده خو ځان له زر امیر مقرر کړئ چې دا جنډه ورله ورکړمه امیر زر ځان له مقرر کړئ نبي علیه السلام فرمایلي وو که عبدالله بن رواحه شهید شي بیا ځان له امیر مقرر کړئ جنډه ما راغستې ده امیر ځان له مقرر کړئ هغوی ورته وایي زموږ د طرفه ته هم امیر یې ته امیر یې بس تا جنډه راغستې ته امیر یې هغه وایي زه د دې طاقت نه لرم زه نشم کولی هغه دا جنډه زر راواغسته خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په لاس کې ورکړه خالد بن ولید له په لاس کې ورکړه وایي ته جنګ ماهر ډېر زیات یې او دا جنډه ته سنبالولی شي خالد بن ولید رضی الله جنډه واغسته خو زه دا نشم کولی ټولو مسلمانانو وی ای خالد بن ولید زموږ امیر ته یې زموږ امیر ته یې دلته نبی علیه الصلاة وسلام منبر راوغوښتو چې منبر ته څنګه وخت که نه جو الله تبارک وتعالی فردي لرې کړی هغه د غزا میدان ته الله تبارک وتعالی مخې ته کړو داسې نبی علیه الصلاة وسلام فرمایل زید ابن حارثه جنډه راواغسته خو شهید یې کوراله دا هغه د نبی علیه السلام هغه صحابي دی چې نبی علیه السلام په بچیتوب نیولی و که نه خلک به ورته زید ابن محمد وي بیا هغه منه راله نو زید ابن حارثه شو د باندې نبی علیه السلام ډېر زیات مینو زید ابن حارثه یې راله شهید کو وی جعفر راغی جعفر هغه ته جنډه واغسته خو جعفر یې رالم شهید کو وی جعفر چې دی وی الله وله وزر یې ورکړه په جنت کې د فرشتو سره الوزي تیار جعفر تیار ورته وي که نه الوزي ځکه دواړه منګولې کټ شوي که نه د هغې په بدل کې وله الله دوه وزرې ورکړي وی د فرشتو سره په جنت کې روان دی الوزي وی عبدالله ابن رواحه هم جنډه راواغسته خو عبدالله ابن رواحه یې رالم شهید کو چې کله نبی علیه الصلاة وسلام فرمایل که نه وی جعفر زید ابن حارثه هم جنت ته لاړ جعفر تیار هم جنت ته لاړ وی زید ابن حارثه جنډه راواغسته او هغه هم شهید شو نبی علیه السلام لږ غلی شو لږ غلی شو داسې صحابه کرامو سره فکر پیدا شو چې د نبی علیه السلام خو د دوو صحابه کرامو متعلق وفرمایل چې جنت ته لاړ خو د عبدالله بن رواحه رضی الله عنه متعلق ونه ویل چې جنت ته لاړ غلی شو ګوره چې د هغه نه څه غلطي شوې ده کو څه غلطي دې شوې ده کو نبی علیه السلام چې داسې سر روچت کو د سترګو نه یې اوښکې بهیدې هم په جنت کې په تخت باندې ناست خو تخت یې ړکېږي تخت یې ړکېږي د سرو زرو په تختونو درې واړه کېناستل خو د عبدالله بن رواحه رضی الله عنه تخت ړکېږي صحابه کرامو ته تپوس کوي د الله پاکه پیغمبره د عبدالله بن رواحه رضی الله عنه دا تخت ړکېږي ولې نبی علیه الصلاة وسلام ورته وفرمایل وی د هغه په زړه کې لږ تردد راغی ځکه چې دی لږ خپنیولی شو چې مخکې لاړ شم که لاړو نه شم د هغې وجې نه د هغه تخت په څه شو په ړکېدو شو داسې کېږي ښه کله ناکله د عمل د تردد ځکه چې الله ته څومره نږدې که نه الله تبارک وتعالی دومره په معمولي خبره باندې بیا څه کېږي خفه کېږي نو عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه هم جنت ته لاړو خو د هغه تخت لږ ړکېږي دغې معمولي تردد د وجې نه داسې وشو محمود غزنوي چې کله هندوستان فتح کړو که نه د هندوستان فتح کو نو هلته چې کوم غټ مندر و هغې ته دننه شو ټول بوتان یې مات کړو محمود غزنوي دا په بوت شیکن باندې مشهور و که نه ټول بوتان یې مات کړو نو چې کله غټ بوت یې ماتو که نه نو د هغې ځای ټول منجوران ورته راټول شو په جړه فریاد شو ته وی دا بوت راله مه ماتوه ته چې څومره مال غواړې هغه موږ درکو خو دا بوت مه ماتوه وی دا څومره دا غټ بوت چې دی که نه دی اوتله د ده مقدار دله مونږ زر درکو سره زر درکو د ده د وزن مطابق مونږ سره زر درکو خو دی مه ماتوه نو محمود غزنوي د خپل شورا کسانو سره مشوره وکړه هغوی ورته وی امیر المؤمنین دې څه شي له ماتی یو بوت دی جو پرېږدوئ څه نه یې ماتئ نو د دې مطابق چې مونږ ته سره میلاو شي په دې خپل لښکر به یې خرج کړو ډېر به مالدار شي او ډېر اصلاحي به پرې والو نو بوت څه له ماتو په دې کې یو کس و دا هغه ورته دا وویل مسعود غازي نومه مسعود غازي هغه ورته وی محمود غزنوي تر اوسه پورې بوت شکن وي ګورې او که سره زر دې پرې واخیستو نو بیا به بوت فروش شي بیا بوت فروش شي بوت شکن به نه محمود غزنوي لکه دا خبره دې ټیک وکړه خو غرمه ټایم او سترګې ورلې چې سترګې ورلې اوس خوب ویني محمود غزنوي
خوب ویني وایي زه مړ یم نو جنت ته روان یم نو چې جنت ته روان یم څه فرشتې رالي زه د لاسه ونیومه نو جهنم ته یې روان کړم نو هغه نورې فرشتې ورته وایي چې ولې دی جهنم ته زموږ نه بیایي وایي هغه ورته وایي چې دا بت فروش دی ده خو بوتان به خرڅولو دا بت فروش دی موږ جهنم ته ځکه لیږو نو هغه نورې ورته وایي نه دا خو بت شکن دی ده خو بوتان مات کړي اوس د فرشتو پسې دا جګړه ده یو وایي د بوتان خرڅ کړي دي موږ جهنم ته بیایو هغه نورې فرشتې وایي نه د بوتان مات کړي موږ چېرته بیایو جنت ته بیایو د محمود غزنوي چې سترګې وغړې دي که نه وی نه 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 حکم یې وکړ دا غټ بوت مات کړئ دا غټ بوت مات کړئ دا خو زما په زړه کې صرف معمولي غونته خبر راله چې پرې به یې د ما دوی راله پیسې راکوي د هغې د وجې نه زه جهنم ته روان شوم ګوره د معمولي تردد د وجې نه الله ورله تنبیه ورکو معمولي تردد د وجې نه نو دا مات کړئ نو چې څنګه غټ بوت یې مات کو که نه هغه دننه ټول د جواهراتو ډکو هغه بوت د جواهراتو ډکو هغوی چې ورله څومره زر ورکول د هغې دوچن په دوچندۍ پایبوت کې دننه پراتو قیمتي څیزونه پراتو نو هغه ورته یې وګوره الله تبارک وتعالی بوت فروش هم نه کړم بوت شکن هم کړم او هغه مال راته هم د غازیانو دپاره میلاو شو نو عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه هغه تخت نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل داسې اوړه کېدو ولې وړه کېدو ځکه به هغه کې معمولي غونته څه راغلې وه تردد راغی چې مخکې لاړ شم که مخکې لاړ نه شم بیا نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایلو یوه ستوره چې ده نو هغه د الله تورې په لاس ورله نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل یوه ستوره د عبدالله ابن رواحه نه چا واغسته د الله تورې لاس له ورله نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل خالد بن ولید چې دی هغه توره واغسته او دا د الله توره ده خالد بن ولید څه دی د الله توره ده بیا دعا وغوښته اللهم انه سیف من سیوفک الله خالد بن ولید خو ستا د تورو نه یوه توره ده خالد بن ولید ستا د تورو نه څه ده هغه ته چې دا سیف الله لقب میلاو شوی دی خالد بن ولید ته دا ورته په غزوه موتا کې میلاو شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی اللهم انه سیف من سیوفک الله دا استاد د تور نه یو تور د نو ته مدد وکا دا دعا وغوښته نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ پلاس کې تقریبا و توری ماتې شو او اتمه توره چې بیا د یمني توره واغی لاس ته کړه که نه چې لاس ته کړه نو 2 لاکه لښکر یې په تېښته کو ځکه یو ورځ جنگ وکړو خالد بن ولید رضی الله تعالی چې یو ورځ جنگ وکړو که نه چې سباله شو د لښکر ترتیب بدل کو مخکې چې کم کسانو هغه یې شاته راواړول شاتني چې کم کسانو هغه یې مخکې کړو دا ولې دا چلو کو ځکه چې دا مخونه یې ناشنا کول هغوی ته نو چې کفارو ته هغه نوي مخونه سباله مخامخ شو نو هغوی وی د مسلمانانو د امداد دپاره خلک راورسېد د مسلمانانو د امداد دپاره خلک راورسېد هغه 2 لاکه لښکر یې څه کو پسپاک او ویزغله دا یو غزا وه دا په تاریخ د اسلام کې ډېره یو عجیبه غزا راغلې ده چې 3000 کسانو 2 لاکه کسان زغلولي دي او مالی غنیمت یې ترې راوړی دی 3000 کسانو 2 لاکه کسانو ته پسپایي ورکړې هغه یې په تېښته باندې مجبوره کړي دي دا ولې دا څه وجه وه دا کم طاقت و په هغوی کې دننه چې هغې دومره بهادر وو طاقت صرف او صرف دا چې د هغوی عقیده مضبوطه وه موږ وایو که نه جنت شته جهنم شته خو دا خبره د کم ځای پورې ده د ژبې د سره پورې د کم ځای پورې ده د ژبې د سره پورې دا صرف په ژبه موږ وایو جنت شته او جهنم شته دې خبرې دننه ځای نه دی نیولی کو چېرته دې دننه ځای ونیو نو بیا د مسلمان نه بهادر انسان په مخ د ځمکه نشته دی هغې ته پته وه چې موږ دغلته کې دا مرګ نه دی دا زموږ همیشه ژوند دی دغلته کې په دنیا کې مړه کېدل دا همیشه ژوند نه تله دي
دا د الله نعمتونو لتل دي ته دې ځای نه واپس کېدل همیشه عذاب لتل دي د هغې د عقیده جوړه وه نن مسلمان وایي جنت شته جهنم شته خو دا صرف په ژبه باندې وایي په کردار او په عمل کې ورله هېڅ شی نشته دی هېڅ شی نشته دی زه تاسو ته یو خبره کومه یوه کنده ده ټیک شو او اور پکې بلیږي که نه او تا ته یو سړی وایي چې یو 10,000 روپۍ راکړه نو د دې اور نه بچ کېږي که نه ورته هم دی ورته وایي 10,000 10 لاکه واله خو دې اور ته ما مه واله داسې ده که نه ده ټیک شو اوس مونځ فرض دی که نه دی دا خو راته پته ده چې مونځ خو پرېښودو ځای خو کم یو دی جهنم دی که نه جهنم دی که نه هر یو سړی پې پوه دی چې مونځ پرېښودل ګناه کبیره ده او دې سره سړی الله دې نه کړي یو خو د الله رحم دی خو مونځونه یې قضا کړي او مړ شي جهنم ته به ځي یو د الله قانون دی یو د الله رحم دی ټیک شو نو ده ته ووایه مونځ ټایم دی او که او دی نه که جهنم ته غورځېږي ده د مونځ پروا شته نه وړه قضا دي شي که نه څه خبره ده نو دا هسې صرف د ژبې خبرې دي که نه دي خبرې که ده ته پته وي چې دا مونځ قضا کول اور ته وردانګل دي ده به قضا کړی ده ته پته وه چې حرامه دی ګېډې ته اچول اور د جهنم اچول دي ګېډې ته ده به حرامه خوړلې وه که ده ته پته وي چې زه دا پردی پوله ومه دا به په ورځې د قیامت زما په دې غاړه کې د ومې ځمکې پورې پرته وي ده به انچه ځای د چا اغستی و خو دا صرف د ژبې خبرې دي دې په زړه کې ځای نه دی نیولی دې په زړه کې ځای نه دی نیولی اصل خبره دا ده چې صحابه کرام چې 3,200,000 ته شکست ورکوي د هغې ایمانونه مضبوط و زموږ ایمانونه کمزوري دي د دې وجې نه اوس د مسلمان سره او د کافر ډنډه ده په هغه وخت کې به 2 خبرې وي ایمان راوړه یا جهاد ته تیار شه 2 خبرې وي ایمان راوړي مسلمانېږي کو مسلمان شي بس محفوظي ایمان نه راوړي جهاد ته تیارېږه اوس مونږ کافرو ته څه وایو تاسو راته څه مه وایئ ګورئ مونږ څه وایو نه خو تاسو مونږ پرېږدوئ دا ورته وایو که نه وایو دا ورته وایو که نه فلسطین کې ورته سوال مینت نه کوو دا کومه خو چې اغستې ده دا ستاسو شوه خو دې نورو مسلمانانو ته څه مه وایو نو داسې ورته وایو که نه وایو دغه ورته وایو وجه څه ده ولې دې حد ته رسېدلي یو صرف ایمان اسلام تر ژبې پورې پاتې شوی یقین په الله وکړه داسې خلک مې پکې لیدلی دی ما ته ټلیفون کېږي د یورپ دپاره خپل ایمان خرڅوي داسې ده که نه ده د یورپ د تلو دپاره خپل ایمان خرڅوي ما نه تپوسونه کېږي وایي مولي صاحب زموږ نه چې انټرویو اخلي موږ ته وایي چې ولې ځئ مختلف جوابونه ورکوو خو چې دا ورته ووایو چې دلته کې موږ د دې مسلمانانو نه تنګ یو نو بیا خو په اسانه پرېږدي اسی دا ایمان خرڅول دي که نه دي یورپ ته چې ځي هغه به ستا نه تپوسونه کوي نو دوی ورته وایي موږ د اسلامي نظام نه تنګ یو دا نشو برداشت کولی موږ ځکه ځو دا ملک پرېږدو نو هغه ورته وایي ټیک ده اسی چې ته ورته ووایي چې زه د مسلمان نه تنګ یم د اسلامي قانون نه تنګ یم ته مسلمان پاتې شوې یهودي ته وایي عیسایي ته وایي بل کافر ته وایي ما د یورپ ویزه راکړه ځکه دلته کې زه اسلامي نظام نشم برداشت کولی اسلامي نظام کې ژوند نشم تېرولی دا مسلماني شوه لکه صرف د هغې ځای د تلو دپاره یو سړی ایمان خرڅوي زموږ دغه ایمانونه پاتې شوي دي او بیا موږ وایو چې مسلمان کمزوری دی مسلمان کمزوری دی الله تبارک وتعالی دې زموږ په حال باندې رحم وکړي الله دې زموږ ایمانونه مضبوط کړي الله تبارک وتعالی دې زموږ په زړونو کې خشیت الهي کښېنوي د الله نه یره د الله نه یره د الله نه یره اصل شی دا دی د الله نه یره الله دې زموږ په زړونو کې د الله نه یره پیدا کړي جابر رضی الله تعالی عنہ فرمای کله چې مې وکتل نبی علیه الصلاۃ والسلام د مخ مبارک ته چې تک زیړ شوی د لوږې نه د لوږې په ډېر سخت اثر دی برداشت رانه ونه شو لاړم کور ته خپلې بیبي ته مې وي چې په کور کې څه شی شته دي کور کې څه شته دي هغې راته وی چې یو سوغ وربشې شته دی نو یو سوغ چې دا 3.5 کیلو ترېنه جوړېږي هغه وخت کې یو کیلوګان نو که نه وی چې یو سوغ وربشې شته دی 3.5 کیلو وربشې شته دی ما ورته وی چې ته مې چنې ته کېنه دا 3.5 کیلو وربشې ته وړې که او کور کې یو چیلوګې وړکې غونته ورغو مې ولاړه نه زه ورته دا الالومه ما نبي علیه الصلاۃ والسلام لوږې ولیده زما نه نور برداشت نه کېږي ځکه سړی خپله لوږه برداشت کولی شي خو د مور
د پلار د بچو لوږه نشي برداشت کولی خپله بار څنګه برداشت کړي خو چې کور ته راشي پلار دی وږي مور دی وږي برداشت ته چا نه کېږي نبی علیه السلام د صحابه کرامو پلار و روحاني پلار و زمونږ د ټولو روحاني پلار دی نو جابر رضی الله تعالی چې نبی علیہ السلام وږي ولید نور رانه برداشت نه کیږي هغه چیلې په خپل حلال کو بیبي ته وی ته دا وربش وړي کوا حلال کو سرمنی تی وستا ویزم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وامه چې یاره ما لږ تخلی تیار کړی هغه بیبي وخیاره وه هغه بیبي ورته وی ای جابره لږ ودرېږه خبره واوره تا ته فطر چې نبی علیہ السلام ډېر زیات سخي دی یوازې په خپله څه شی نه خوري نو کو تا ورته وی چې ما ډوډۍ کړې ده نو هغه صحابه کرامو ته چې راځئ لکه جابر ډوډۍ کړې ده خو ګورې لومبې به یې پوه کړي هسې نه چې ما مختوره نه کړي هغه راپسې ټول صحابه کرام راوړې بیا کور څه شي نه نبي علیه السلام ته به ووایي چې صرف یو سواع وربشي دي او یو وړوکی چویلوګی دی ګورې پوه به یې کړي خبره به ورته وکړي هسې نه چې ما ملامته کړي بیا کور کې جابر رضی الله تعالی فرمایل وی ښه جابر رضی الله تعالی چې واپس لاړو نبی علیه السلام ته غلی په غوږ کې وی د الله پاک پیغمبره ما ډوډۍ کړې ده دا چې ما سره ډوډۍ وخوري خو د الله پاک پیغمبر صرف یو سوع وربشي دي یو وړوکی چیلي ګوټې مې حلال کړی دی نور څه شته دی نه نبی علیه السلام صحابه کرامو ته فرمایله هلکه راځئ جابر ډوډۍ کړې ده جابر رضی الله تعالی فکر کې پرېوتو بیبي چې ګوري اوس صحابه کرام په زرګاو صحابه کرام را روان دي ډوډۍ له بیبي سره فکر شو چې جابر خبره یې راکړې ده ښه ما پې پخلی کړی چې نبي علیه السلام ته به ده ورته څه ویلي نه دي دا به څه کېږي خو جابر رضی الله تعالی ته نبي علیه السلام وفرمیل ته زموږ نه مخکې لږ په منډه ورشه بیبي ته دې ووایه چې ډوډۍ لا پخوه ما او د پتیلې نه د غوښې نه سر مو اوچته وه وی ټیک ده نبي علیه السلام چې صحابه کرام سره روان شو بیبي ورته وی تا ته ما څه ویلي تا ته ما ویلي نو چې نبي علیه السلام به خبر کې وګوره څومره صحابه کرامو سره را روان دي جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي ما ورته ویلي دي ما ورته چې صرف 3.5 کیلو وربشي دي یو وړوکی چیلوګي تا ورته ویلي وي او بیا ټیک شو بیا نبی علیه السلام به پوهېږي په خپله ښه نبی علیه السلام چې څنګه راغی که نه او جابر رضی الله تعالی بیبي ته یې وویل ته ورسره ملګرتیا وکړه او ډوډۍ پخوئ تنور کې ډوډۍ پورې کوئ تودې راوړئ په خپله یو کاسه راواخسته سمسۍ نه کاسه یې راواخسته صحابه کرام یې په خپله کېنول کاسه یې راواخسته په کاسه باندې د پتیلې نه سالنګ راخلي او په خپله ډوډۍ وړه کوي په کاسو کې ماته یو شوروا پرې د پاسه اړئ په خپل لاس مبارک باندې په پتیلې نه په کاسه کې سالنګ رالي ډوډۍ ماته کړي په کاسو کې په هغې باندې غوښه او شوروا اړئ کسان کېني ډوډۍ خوري کسانو ته کېنئ ډوډۍ خورئ جابر رضی الله تعالی ته ورته کله وفرمایل که نه وي لږه ده نبي علیه السلام وفرمایل ډېره زیاته ده هېڅ خبره نه ډوډۍ تمامو صحابه کرامو ډوډۍ وخوړه ده یو روایت کې راځي 100 کسانو وخوړه 3.5 کیلو وربشي څو ته مو وخوړي بل روایت کې راځي 3000 کسانو 3000 وړو کسانو خوړه دي دا غزوه خندق کې څو تنه کسانو 3000 وی 3000 کسانو یو چیلي ګوټې او دغرنګې 3.5 کیلو وربشي د دې نه 3000 کسان ماړه شو چې کله ماړه شو نبی علیه السلام جابر رضی الله تعالی ته وفرمایل په خپله یې وخورئ اوس په خپله یې وخورئ جابر رضی الله تعالی چا تپوس وکړي دا څومره کسانو ډوډۍ خوړلې وه جابر رضی الله تعالی ته فرمایل قسم په الله کو 100,000 کسان وي هغه ته مړېدل 100,000 کسان وي هغه ته څه کېدلو مړېدل وی ځکه چې نبی علیه السلام د صحابه کرامو سره واپس شو که نه زمونږ په حق حالت باندې او د غوښې چې کومه پتیله وه هغه شانتې د غوښو لا جوش و ډکه وه چې نبی علیه السلام رخصتېدو وی چې جابره د قادسالۍ ورځې دي خلک وګورې په دې ګاونډیانو ته یې تقسیم که وویشه په ګاونډیانو هم ډوډۍ تقسیم کړه دا د نبی علیه السلام معجزه وه دې کسانو ډوډۍ وخوړله اصل کې یو خبره به دګي چې کله جابر رضی الله تعالی نبی علیه السلام ته وفرمایل که نه یا ډوډۍ لږه ده
ډوډۍ څه ده؟ نو نبی علیہ السلام له جواب څه ورکو؟ وی ډېره ده، لږه نه ده، څه ده؟ ډېره ده. د دې علما لیکي وی د چا ډوډۍ له چې لاړ شي د هغې سپکاوی به نه بیانوي. د چا ډوډۍ له لاړ شي د هغې سپکاوی به کو ډېر کمزوری شی پخ کړی دی، ډېره لږه ډوډۍ ده، هغه ته ووایي الحمدلله تا ډېر ځان ستړی کړی دی، ډېره ښکلې ډوډۍ دې کړې ده، ډېره خوږه ډوډۍ ده. د چا د ډوډۍ به سپکاوی نه بیانوي. الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي. مونږ د چا واده لاړ شو یا د چا خیرات لاړ شو که نه، او ښه ډوډۍ وخورو ځان ترې موړ کړو چې بار ته راوځو که نه، یو ټوخی وکړو د ده دې الله وي خو باسي سړی څه بټې وریجې پخ کړې وې، څه ګندې پخ کړی، هلکه چې نه شي کولی سره وي خیرات کوي، داسې وایي که نه وایي؟ کله کله پکې وایي مړه میخه حلاله کړې وګورې څه خواره میخه حلاله کړې وه، په مجمع کې تش چمبړان پراته وو. دا خبرې کوي که نه؟ هم ډوډۍ وخوري، کله وایي بد یې پخ کړي دي، کله وایي خواره میخه وه، کله وایي چېرته مړه مرداره شوې به، یا به وایي ناجوړه وه چېرته حلاله وړو چې خیرات یې پرې وکړو. دا خبرې دي زمونږ د خلکو. هم ډوډۍ وخوري هم بار ته راوځي بیا خو زه هم داسې ښه دی مکه چې دا جامې ترېنه ښه وباسي، داسې ښه دی. ولې زمونږ خیرات در کمې د ثواب خیرات دي، زمونږ خیرات د کمې د ثواب خیرات دي. اکثر اوقات کې راشي مولي صاحب پلار مې مړ دی، نیکه مې مړ دی، خیرات پسې کومه. زه ورته وایم هلکه خیرات چې کوي دا خلک هسې موړ دی، څوک وږي خو نه دي. ښه خبره ده خیرات وکړه، خو دې کې بیا هم ریا راځي. دا پیسې یو یتیمانانو باندې ولګوه، چېرته په چم ګاونډ کې به د یتیمانانو دا پیسې په هغې ولګوه. چېرته قرضدار یې به د قرض بد راوستې دا غله ورکه، دا پیسې په مسجد کې ورکه، دا پیسې په مدرسه کې ورکه. یاره مولوي صاحب ښه ده، خو خلک وایي چې به پلار پسې اډو دوړه ونه کړه. نو ښه خبره ده، خلک به وایي چې به پلار پسې اډو دوړه، نو هندو ستړی خدای ناراضه، هندو ستړی خدای ناراضه. ستا پیسې لاړې او پلار ته دې نشی ونه رسېدو. اسی دی خلق موړ کو پلار تیش تا چې دا ویره خلق و چې اډو لګي پسې ونه کاړو دوړه پسې ونه کړه. دا ته الله د رضا د پاره کوي. مخکې ورځ کې ما ته مسله راغلی وه، په هر حال ما ته مولي صاحب کومه خبره بهتر ده؟ نه بهتر دا چې په جومات کې ورکړي یا په مدرسه کې دا پیسې ورکړي. بیا خبر شوم سړي خیرات کړی دی، هلکه مې خیرات ته ولیکو، تا ته خو ما داسې ویلي مړه ترورانې مې وي، هغې وي چې سوال نه پیدا کېږي دا پیسې ته بل ځای ورکړي. دا خلک به څه وایي؟ دا خلک به څه وایي چې په پلار پسې اډو دوړه ونه کړه؟ ترورانو مې چېرته منله، ما ورته کورو چې ستا صاحب داسې وي خو هغوی نه منله. نه ما چېرې دا خیرات وکړو هغه ته رسې که نه رسې، خو خلکو ته خو به شو. دکه خبره ده، د ځان نه مخکې څه وکئ، یقین په الله وکړه، که دا بچي در پسې کوي دکه خبره کوي چې خلک وایي چې په پلار پسې اډو دوړه ونه کړه. دکه کار در سره کوي، دکه که خیرات در پسې کوي دغه خبره به کوي چې دا خلک به وایي چې په پلار پسې اډو دوړه ونه کړه، ځکه پسې کوم تا ته ثواب در رسي؟ نه د سره درته نه در رسي، خو د خلکو د خوشحالولو دپاره وکړو. نو ته چې خیرات په دې نیت باندې کوې نو خلک به در پسې خود خبرې کوي. نو څوک وایي مرداره پخ کړې وه، او څوک وایي تس چمبړانو په مجمع کې، او څوک وایي بټې پخ کړې وي، او څوک وایي لوګی پکې بند کړی و، او څوک وایي ډلې پکې اچولي دي، او څوک وایي خېټه راله خرابه کړې ده. دکه به در پسې بیا کوي چې داسې خیراتونه ته کوي. ښه خبره داره چې دا پیسې راواله، یو لاس تر بله خبر نشي، دا په مدرسه کې ورکا، دا په مسجد کې ورکا. په مسجد کې به د مونځ پوزې نه او دی وایي زه خیرات کومه. ټیک شو؟ که ته ورته ویل که د مونځ جومات له به پوړونه واله، نو جومات له به پوړونه واله خو بیا دې نه خلک نه خبرېږي که نه. ټیک شو؟ دا ثوابونه نه کېږي. نو بهرحال خبره مې درته څه کوله، نبي علیه السلام عادت مبارک دا و چې د حلال څیز نبي علیه السلام چېرته بد نه دي ویلي. حدیث مبارک کې راځي وایي د نبي علیه السلام به یو شی خوښ هغه به یې پخپله وخوړو، چې خوښ په یې نه نو نه به یې وي چې خوښ بس خاموشه به شو، زه نه خورم، بس دوره به وویل. یو شی به یې خوښ نه و نو نه خورم، دا به نه وي چې دا داسې دی دا داسې دی. د حلال څیز نبي علیه السلام بد نه دي بیان کړی، چې حرام و نبي علیه السلام به د هغې نه منع کوله. نو دا صفت په ځان کې پیدا کړئ چې چا درله ډوډۍ وکړه ودې خوړه روح وتي، صفت یې کوه، بد یې مه بیانوه. کو ډېر کمزوری څیز بیا هم صفت کوه، بدو
ما بیانوه. دا ډېر د نمک حرام سړي کار دی چې کوم ځای کې ډوډۍ خو هم خوري او بیا پسې بد هم وایي. دا ډېره نمک حرامي ده، دا ډېره غلطه خبره ده چې کوم ځای کې ډوډۍ وخوړه بیا په هغه پسې بد مه وایه. د هغه بددغه وسه چې کومه ډوډۍ تاله تیاره کړې وه ووایه الله دې ورله اجر ورکړي. بهرحال د غزوې خندق واقعه مې شروع کړې وه، په نیمه کې پاتې شوه. نو نبي علیه السلام جابر رضی الله عنه فرمایي وایي د الله پاکه پیغمبره لږه غونته ډوډۍ ده. نبي علیه السلام وایي لږه نه ده، ډېره زیاته ده، ډېره زیاته ده. نو نبي علیه السلام به چې چېرته هم ډوډۍ خوړل د هغې به یې صفت کو. خندق که نستلی کېدو لسو تنو ته یې لس ګزه ځای ورکړی چې دا بکنی دا بکنی. نبي علیه السلام هم د نښو کسانو سره ملګری شو، لسم یې ځان حساب کړی و. لسم پکې نبي علیه السلام پخپله و. نو هلته صحابه کرامو د هغې په حصه کې په هغې کنده کې غټه ګټه راله، لویه تیږه پکې راله. نو اوس هغه خو ماتول پکار و، ځکه که هغه پرېښودلی شوی خو کافر به بیا راوښتېدل که نه. ټولو صحابه کرامو فی وس وکړو خو ماته نه شوه. یو صحابي راغی د الله پاکه پیغمبره زمونږ په حصه کې ګټه راغلې ده، ټول ملګري پرې ستړی شو او ماتېږي نه. نبي علیه السلام ورته وفرمایل زه درکوزېږم، زه درکوزېږم. راغی نبي علیه السلام پخپله او داسې هغه پلک یا سخسوره یا هر شی هغه یې راواغستو. چې هغه یې راواغستو حدیث مبارک کې راځي، جابر رضی الله عنه فرمایي وایي چې نبي علیه السلام ګزار را پرېښوده، زه ډېر سخت خفه شوم. زه ډېر سخت خفه شوم، ځکه خفه شوم چې نبي علیه السلام داسې لاسونه مبارک اوچت کړه که نه، نو د نبي علیه السلام خېټه مبارکه ښکاره شوه، پای پورې ګټې تړلی شوې وي. نبی اسلام ګېډه پټه ساتلې وه، خو چې داسې لاسونه یې اوچت کړو ګېډه مبارک ښکاره شوه، پای پورې تیږه تړلی شوې وه. دا ګټه ولې تړلی کېږي؟ سړی چې کله ډېر زیات لوږی که نه، نو وایي په دې ګېډه کې مې دننه سم اور بل دی. سړی چې ډېر وږی شي دا ګېډه دننه سوځي که نه، نو دا ګټه چې دا لږه یخی، دا دې ګېټې له یخوالی ورکوي. او دویم دا دی چې خېټه بلکل تشه شي د ملا سره ولګي، نو بیا بس نیغ ودرېدل مشکل شي بیا، ځکه چې دا ګېډه لاړه شي د ملا سره ولګي. نو داسې ګټه یې پرې تړلې وه چې د خېټې دا چیپړوالی پرې لږ ختم شي، دا پرې لږه ډکه شي داسې. وی نبی علیه السلام په ګېډه مبارکه پورې ګټه تړلې وه، زه سخت خفه شوم. وی نبی علیه السلام چې داسې ګزار اوچت کو که نه او دې ګټې له یې راواچو، نو نبی علیه السلام سره آواز وکړو الله اکبر، آواز وکړو الله اکبر. پل چې څنګه په ګټه ولګېد که نه، د ګټې درېیمه حصه لاړه زره زره شوه، زره زره شوه. نبی علیه السلام وفرمایل وی ما ته د شام چابیانې راکړی شي، ما ته د شام کوجیانې څه کړی شوي؟ راکړی شوي. او نبی علیه السلام وفرمایل زما د الله په ذات قسم وي چې د شام هغه سرې سرې ماڼۍ زه په خپلو سترګو وینم، د شام هغه سرې سرې ماڼۍ زه په خپلو سترګو باندې وینم. بیا چې دویم ګزار یې راواچو او نبی اسلام وفرمایل الله اکبر، نو د ګټ نیم ګټ لاړ داسې لاړو او د دې ګزار نه یو رڼا پورته شوه. نبی علیه السلام وفرمایل وی مال د پارس چابیانې راکړی شي، او قسم په الله زه د مدین هغه سپینه ماڼۍ په خپلو سترګو وینم. او دریم ګزار چې راواچو که نه وي الله اکبر، نو د دریم ګزار سره ګډ بلکل ریزه ریزه شو، شګې شوې او د هغې نه یوه رڼا پورته شوه. نبي علیه السلام فرمایل وی قسم په الله د صنعا دروازې مې په خپلو سترګو ولیدې. او حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایل وی جبریل امین راغی او ما ته یې وفرمایل چې ستا امتیان به دغې ځایونو ته رسي، ستا امتیان به دغې ځایونو ته رسي. دا نبی علیه السلام لره یوه تسلي وه. تسلی دا وه چې اصل کې ډېره سخته وه،
ډېر د سختۍ وخت و، ډېر د سختۍ وخت و. نبي علیه السلام چې خپلو صحابه کرامو ته کتل که نه، نو نبي علیه السلام په خپلو سترګو لیدل چې دا صحابه زما ختمېدونکي دي، صحابه کرام زما څه دي؟ ختمېدونکي دي. ولې الله تبارک وتعالی د هغې سختۍ ذکر کړی دی. اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ ذاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر. الله د هغې ټیم هغه سختي ذکر کوي که نه، وایي دومره سخت وخت و چې ستاسو سترګې بکې راوتې وي، دومره سخت وخت و که نه چې ستاسو زړونه مرکنډو ته رارسېدلي وو. خلک وایي زړه مې خولې له راغی که نه، نو دا زړه خولې له نه راځي، خو دا هسې یو متل دی. سړی چې ډېر زیات تنګ شي که نه، دا زړه ډېر ستړی شي، وایي زړه مې نور خولې له راغی. نو الله تبارک وتعالی فرمایي وایي دومره سخت وخت و په غزوه خندق کې چې زړونه ستاسو مړو له راغلي وو، مړو له. نو نبی علیه السلام ډېر سخت پریشانه و. یو طرف ته تمامو عربو حمله کړې وه، بل طرف ته بې سر و بې ساماني وه، هېڅ نه و. نبی علیہ السلام ډیر سخت خفاو. الله تبارک وتعالی ورته په دې درې ګزاره کې زیری ورکو چې د الله پاکه پیغمبره فتح به مومئ، ستا صحابه کرام ختمېدونکي نه دي. مدینه منوره خو پرېږده، دا به یمن ته او فارس ته او صنعا ته رسي، هغې ځایونو ته به رسي. ستا سره دا فکر دی چې زما صحابه کرام به ختم شي؟ نه نه، ختمېدونکي نه دي. مدینه خو ستا دا د شام کلاګانې، د فارس کلاګانې، د روم کلاګانې به هم دوی فتح کوي. نبی علیه السلام له الله تسلي په دغه ټیم کې ورکړه. نبی علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمایل ما ته الله دا ځایونه وښول، دلته کې منافقینو پروپیګنډه شروع کړه، وایي د 5 ورځو نه ډوډۍ نه ده خوړلې او د شام کلاګانې خوبونه یې ني، د 5 ورځو نه ډوډۍ نه ده خوړلې او ځان له کندې کني ځان بچ کوي، او د شام د کلاګانو خوبونه یې ني چې موږ به د شام کلاګانې فتح کوو، موږ به د فارس او د روم کلاګانې فتح کوو. وایي داسې کې دا پروپیګنډې شروع کړې. یوه مشهوره غزا چې دا هغه غزا د غزوه خندق ته، چې دې ته غزوه احزاب هم ویلی شي. غزوه خندق ورته ځکه ویلی شي چې په دې کې خندق کنده کنستلي شوې وه، او غزوه احزاب ورته ځکه ویلی شي چې احزاب جمع د حزب ده، او حزب په عربۍ کې ډلې ته ویلی شي. او په دې غزا کې د عربو مختلفې ډلې یو ځای شوي وي د مسلمانانو خلاف، نو ځکه ورته غزوه احزاب هم ویلی شي. غزوه احزاب یا غزوه خندق دا په 5م کال د هجرت د نبی علیه السلام شوی دی. د شوال میاشت و د ورکوټي اختر میاشت. د بنو نظیر یو کس و چې د هغه نوم حوی ابن اخطب و. دا بنو نظیر یهود و او نبی علیه السلام د مدینې منورې نه جلا وطن کړي، ایستلي د مدینې منورې نه. نو د ده هغه غصه په زړه کې وه. نو دا حوی ابن اخطب د مکې په قریشو پسې لاړ، مشرکین مکه پسې، او هغې ته وویل وی مونږ هم ستاسو ملګري یو، او په مدینه منوره کې زمونږ وروڼه بنو قریظه هم پاتې کیږي، هغه به هم ستاسو ملګري، او د خیبر چې کوم یهود دي هغه به در سره ملګري، او ګرځو د عربو چې څومره قبیلې دي دا ټولې راټولو، او راځئ چې په مسلمانانو باندې حمله وکړو، ختم یې کړو، بیخکني وکړو، په مدینه منوره باندې حمله کوو. نو د مکې مشرکین چې دي دا خو د نبی علیه السلام د مخکې نه دشمنانو، د مسلمانانو د بیخکنۍ پسې هغې هسې لګېدلي وو، خو زړه یې نشو کولی چې په مسلمانانو باندې حمله وکړي،
ځکه خپل انجام په غزوه بدر کې هم لیدلی په غزوه احد کې هم لیدلی نو زړه یې نشو کولی چې په مسلمانانو حمله وکړي نو دی حوی ابن اخطب ورته وی دا ځل در سره موږ تمام عرب یو ځای کوو او راځئ په مدینه منوره به حمله وکړو مسلمانان به ختم کړو د مکی مشرکین په دې باندې رضا شو بل یو کافرو د هغه نوم دی کنانه ابن ربیع دی لاړو او د مکې او د مدینې منورې په دې منځ کې یوه قبیله پاتې کېدله چې هغې ته به بنو عطفان وي نه بنو عطفان چې دا اجرتیان خلک وو هسې د سارا غونته خلک خو اجرتیان وو چا به چې مړی کو دوی له به پیسې میسې ورکړه دوی به پیسو باندې مړي کول نو دا کنانه ابن ربیع په دې بنو عطفان پسې ورغی ویره تاسو د مکې د مشرکینو ملګرتیا وکړئ ځکه ستاسو دین او د دوی دین خو یو دی مسلمانان ستاسو هم دشمن دي د مکې والو هم دشمنان دي هغې د حملې اراده کړې ده نو تاسو ورسره ملګرتیا وکړئ چې دا مسلمانان په یړه باندې ختم کړو دا خو اجرتیان خلکو د هغوی د پیسو سره کارو نو تمه یې وله هم ورکړه تمه یې وله دا ورکړه وی د خیبر چې څومره کجوري کېږي که نه د هغې نیمې کجوري به مونږ تاسو له درکړو اوس دا خو لوی مال دی که نه یو سړي ته ته ووایي زما ملګرتیا وکړه او د بونیر چې څومره غنم دي نو دا نیم غنم به تاله درکومه نو دا خو څه لږ فصل نه دی نو کنانه ابن ربیع دی بنو عطفان ته وویل وی د خیبر چې څومره کجوري دي مشهورې کجوري دي د هغې نیمې کجوري به موږ تاسو له درکو خو ملګرتیا خو وکئ بنو عطفان هم تیار شو دا خو سخت جنګجو خلک و مړي به یې په پیسو کول بدماشان به یې خلکو له ورکول په پیسو باندې دوی ورسره ملګري شو دلته نبی علیه السلام ته خبر راورسېدو چې یاره بنو نذیر یو چال چلولی دی هغې په خپله هم د خیبر یهود هم د مکې مشرکین هم بنو عطفان هم دا ټول راجمع شوي دی په مسلمانانو باندې حمله کول غواړي څه وکړو نبی علیه السلام پریشانۍ کې شو دلته نبی علیه السلام خپل صحابه کرام راټول کړو په مسجد نبوي کې مشوره ترېنه اخلي څه وکړو ټول عرب زمون خلاف یو ځای شوي دي په موږ باندې حمله کول غواړي څنګه به ځان بچ کړو تاسو ماله مشوره راکئ هر صحابي به مشوره ورکوله جدا جدا په دې کې سلمان فارسی رضی الله تعالی عنهم ناستو سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ فاسدو اذا الله پاک پیغمبره مونږ باندې په پارس کې چې کله داسې هنګامي حالات راغلو یو مشکل به راغلو نو مونږ به یو کار کوو د کوم طرف نه به چې مونږ ته خطره وه مونږ به هغې طرف ته کنده وکنسته خندق وکنستو بس دی خوا به مونږ ناستو دشمن به چې د کندې غاړې له راغې په مونږ پسې به نشو راتلی ځکه اوښان دي اسونه دي پیدل دي دا خو په هوا نشي تلی که نه نو د خندق نه به دې خوا نشو راتلی نو دشمن به هخوا پاتې شو مونږ به دې خوا پاتې شو نبی علیه السلام ته دا مشوره ډیره زیاته خوښه راغله د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه او نبی علیه السلام فرمایل وی راځئ چې په دې باندې عمل وکړو نو جبل سلع ورته ویلی شي د هغې خواته نبی علیه السلام چې کوم مدینه منورې ته د را داخلېدو لار وه هلته نبی علیه السلام په خپله نقشه کېښودله داسې کرښې په خپله راوکاږلې د خندق 10 میله خندق و 10 میله خندق او 10 ګزه یې 10 کسانو ته حواله کړو 10 کسه به 10 ګزه ځای څه کوي کني دا نبی علیه السلام په خپله دا نقشه ورته وکړه صحابه کرام شروع شو خندق کني او نبی علیه السلام په خپله هم لګیا دی خندق کني
د خندق پوره کامل کېدل دا صرف په شپږو ورځو کې وشو 10 میله خندق په شپږو ورځو کې وکنستلی شو دا وکنستلی شو بعض روایتو کې راځي 20 ورځې بعض روایتو کې راځي شپږ ورځې هم محدثینو تطبیق داسې کړی دی وی خندق کنستلی شو په شپږو ورځو کې بیا د نور څومره بچو تدابیر چې دي هغه صحابه کرامو چې پوره کول په هغې باندې 20 ورځې لګېدلې وي خو خندق پوره شوی و په شپږو ورځو کې نبی علیه الصلاة والسلام پخپله هم لګیا دی حدیث مبارک کے راضی جابر رضی اللہ تعالی فرمائی وی نبی علیہ السلام نے پخپل اولیدو چې د نبی علیہ السلام په خېټه مبارکه باندې خاورې پرتې وي مونږ به خاورې ورته اولې نبی علیہ السلام به هم خاوره ورته اوله مونږ به ګټې اوچتولې نبی علیہ السلام به پخپل هم څه اوچتولې ګټې اوچتولې د صحابه کرامو سره پخپله باندې لګیا دی او چې د خندق شروع کوله نو حدیث مبارک کې راځي لومبۍ کودا نبی علیہ السلام پخپله راواچوله او بسم الله وی او ګزارې راواچو ته بسم الله سره شروع کړه بیا صحابه کرام شروع شو هر لسو کسان خپل ځای کې نستو چې کله خندق کنستلی شو نو صحابه کرامو د ډېرې جذبې نه شعرونه شروع کړو یو صحابي پکې چغه وکړه وی نحن الذي بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا ګور ستړي وو که نه صحابه کرام ستړي وو ډېر زیاتو یو بل ته قات سالم وه بل ته سخت جمع و ډېر سخته یخني وه یخ بادونه چلیدل په دې یخنۍ کې به سړي هسې لوږه ډېره لګي نو یخني هم وه بادونه هم یخ چلیدل او ډوډۍ هم نه وه او کنستر هم ډېر زیات و نو یو صحابي پکې شعرونه شروع کړو وی نحن الذي بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا هم د نبی علیه الصلاة والسلام سره په دې خبره باندې بیعت کړی دی تر څو چې موږ موجود یو باقي او موږ به جهاد کوو موږ په دې خبره د نبی علیه السلام سره څه کړی دی بیعت کړی دی د نبی علیه السلام خوشحاله و چې د الله پاک پیغمبر ګورې موږ وروستو کېدونکي نه یو موږ ستا سره ولاړ یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د هغې دا شعرونه واورېده که نه نبی علیہ السلام ورته جواب په شعر کې ورکړو وی اللهم لا عیش الا عیش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره الله ژوند چې دی دا خو د آخرت ژوند دی د دنیا بس ژوند دی الله ژوند د آخرت دی نو فاغفر للانصار والمهاجره الله د انصار و مهاجرو ته مغفرت نصیب کا الله دوی ته بخنه وکا او کله به نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی اللهم انه لا خیر الا خیر الاخره فبارك في الانصار والمهاجره الله خیر خو د اخرت خیر دی الله د مهاجر او انصار لډیر برکتونه ورکا نبی علیہ السلام به دا جواب ورکو او د هغې طرفه به ورته صحابه کرام وویل نحن الذي بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا او یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی والله لولا الله ما اهتدينا فانزلنا سكينه علينا ولا تصدقنا ولا صلينا وثبت الاقدام اللاقينا نبی علیہ السلام فرمایل وی الله کو تا مونږ ته هدایت نه کړی کنه تا مونږ ته هدایت نه کړی نو ولا تصدقنا ولا صلینا نه به مونږ صدقه ورکړو نه به مونږ مونږ کړو وثبت الاقدام اللاقینا الله کو مونږ د کافر سره مخامخ شو الله زمونږ قدمونه مضبوط وساته نبی علیہ السلام به دا اشعار ویلو دا غالبا د عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ اشعار دي نبی علیہ السلام په خپل اشعار نشو وایي نبی علیہ السلام په خپل اشعار نه دي جوړ دا د عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ اشعار دي نبی علیہ السلام په دغه مکبانی صحابه کرام ته وویل دیو جن علماء لیکي وی کو چرته داس یو مکوي چې ته د مرګرو جذبه اوچتای مرګري ستړي شوي دي هغه په جذبه کې راولي وی د هغې دپاره ته اشعار ویلی شي خو دینی اشعار ها
دینی اشعار ته ویل شي لکه په غزوه خندق کې صحابه کرام هم اشعار ویل دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم اشعار ویل دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وان الاولى قد بغوا علينا اذا ارادوا فتنه ابينا. الله د خلکو په مونږ باندې ډیر ظلمونه کړی دي، د مکیوالو په مونږ باندې ډیر ظلمونه کړی دي. دوی اراده کوله چې مونږ کفر او شرک ته واپس کړو خو ابینا مونږ انکار کړی دی. مونږ څه کړی دی؟ نو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایل ان ارادوا فتنه ابینا، دوی اراده کوي چې مونږ کفر ته واپس کړو مونږ انکار کوو. نو صحابه کرام به سره په جواب باندې په تیز आवाज وی ابینا ابینا، مونږ انکار کړو مونږ انکار کړو مونږ کفر او شرک ته واپس نزو. دا اشعار به ویل نبی علیہ السلام او صحابه کرام سره برغلی دیو. دیو جن علماء لیکي وی چرته داس یو موکوي چې پای کې مرګري ته په جذبه کې راولي خوشاله نو ته دینی اشعار ویلی شي، دینی اشعار ته ویلی شي. ها داسې اشعار من دي چې په کومو کې د ښځو صفت کیږي او د هغې د کپړو صفتونه پکې کیږي او د هغې د جسم صفت پکې کیږي، لکه کم چې دا ډمان دا ټافې مفې کوي که نه، دین احادیث مبارکو کې من راغلی ده. داسې اشعار ویل جایز نه دي. ها داسې اشعار ته ویلی شي چې په هغې کې د نبی علیه الصلاة والسلام مدح او صفت بیانېږي او د الله مدح پکې بیانېږي. داسې اشعار ته ویلی شي. بیا حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ به هم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدح کې اشعار ویلو. یو ځل مشرکین مکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان کې څه ګستاخانه اشعار ویل، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدی پکې بیان کړو. حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ فرمایل د الله پاک پیغمبر جواب ورکم په اشعار کوله جواب ورکم، داسې جواب ورکم چې یاد به ساتي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل حسان ابن ثابت کیف بنسب، زما د نسب سره بسکای، کیف بنسب زما د نسب سره بسکای. ته به قریش په بدو یادای کنه، ته به بنو هاشم په بدو باندې یادای کنه، نو دا خو زما نسب دی، نو تر قیامت پورې به خلک بیا دوی ته پاتې را دی وي په اشعارو کې به یادای. نو کیف بی نسبی دا خو زما د نسب خلق دی، نو ته چې دوی په بدو یادای نو دا خو زما د نسب بد بیانول دي تر قیامت پورې. حسان ابن ثابت رضی الله عنه فرمایل چې دا الله پاک پیغمبر ته مال اجازت راکا ستا نسب بت داس او باسم لکه دورونه چې خلق ویختو باسي، لکه دورونه چې ویختو باسي کنه داسې به ستا نسب زه ټکم، ستا د نسب نوم به پکې نه راځي، خو مال اجازت راکا چې صرف ستا د طرف نه ولزه جواب ورکم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته اجازت ورکو. حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام په مدح کې اشعار شروع کړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دومره خوشاله شو وی الله د حسان ابن ثابت حفاظت په جبرئیل امین سره وکا. د حسان ابن ثابت حفاظت په چا سره وکا؟ په جبرئیل امین سره الله د حفاظت وکا. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدح کې په صفت کې اشعار ویل جایز دي. یو ځل په مسجد نبوي کې حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ اشعار شروع کړو. عمر رضی الله تعالی عنہ غوسه شو، حسان په مسجد نبوي کې د نبی علیہ السلام په جمعات کې ولاړ ته اشعار وای. حسان ابن ثابت وی ابو هريره څه شو؟ مال ابو هريره لګراولای، یا ابو هريره ته وایا، ابو هريره ته وایا حدیث چې ما په دې مسجد کې د نبی رسول الله والسلام د وړاندې اشعار ویلي دي، نبی رسول الله مال داد را کړی دی، ما ته شاباسه را کړی دی. نو علما لیکي چې په مسجد کې داسې اشعار ته ویلی شي چې پای کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام صفت بیانېږي. د نبی علیہ السلام پکې څه بیانېږي؟ صفت بیانېږي. ها نو دا ناتخوانان چې کمی د دوی قدر پکاري، د دوی عزت پکاري، خو هغه ناتخوانان چې کم نیکمله ناتخوانان
نیک عمل ناتخوانان چې د نبی علیہ السلام صفت بیانې مدح بیانې د هغې عزت پکار دی د هغې احترام پکار دی ها کم کسان چې نعتونه د ټپو په طرز باندې کوي داسې نعتونه او داسې نظمونه ویل بیا جایز نه دي چې هغه د ګانو په طرز باندې نعتونه وي نو داسې جایز نه دي ځکه چې د نعت شو داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د غنټې د نشان د سره کلک کړئ چې تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. والسلام ډېره مننه.